د شپې چې د عبادت او د تهجد نه فارغ شې نو دعا په څه طریقه غوښتل پکار دي. داسې دعا چې په دغه ټیم کې تا ته په زړه کې محسوس شي چې انشاءالله دا دعا الله زما قبوله کړه او ته انتهایی پر امید شي وجود دې ورسره سپک شي، نو راځه زما مسلمان وروره چې د دې دعا طریقه زده کړو، په خپل هم پرې عمل وکړو او بل مسلمان ته هم ورسو. د ټولو نه مخکې خو ځان په دې خبره پوهه که چې چاته الله د شپې د عبادت او د تهجد توفیق ورکړه نو دی دې ته نه خوشحالیږي چې زه سم ډېر رکعتونه وکم، دی دې ته خوشحاله شي چې ماله دې الله د 2 رکعتو توفیق راکړي، خو په صحیح طریقه باندې، په توجه سره، په خشوع په خضوع سره او انتهایی په عاجزۍ سره. ځکه یو سړي ګڼ رکعتونه وکړه خو توجه یې نه ده برابر، خشوع او خضوع نه ده برابر، عاجزي پکې نشته دی، صرف د رکعتونو شمیر پوره کوي، نو دا الله ته دومره خوښه خبره نه ده. ډېره خوښه خبره ورته دا ده چې تا مختصر مونځ وکړو خو په توجه دې وکړو، په عاجزۍ دې وکړو، په خشوع په خضوع دې وکړو، نو دا تېنه الله ته خوښ دی. نو یو خو په دې طریقه باندې څه وکړه؟ عبادت وکړه. کله چې د عبادت نه فارغ شولې نو تسبیحات ووایه، استغفار ووایه، درود شریف ووایه، سبحان الله لا اله الا الله، څه تلاوت درته یاد دی هغه تلاوت وکړه او د هغې نه پس هغه آیاتونه ووایه چې کوم کې اسم اعظم دی. اسم اعظم چې کله ووایي سړی او د هغې نه پس دعا کوي نو دعا الله قبلوي. هغه آیاتونه کوم دي؟ یو دا دی والهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. دویم به دا ووایي الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القیوم. دریم دا دی لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. حدیث مبارک کې راځي چې دا اسم اعظم دی. دا 3 قسم آیاتونه چې درته ما ذکر کړه په دې 3 وانو کې یادوي چې اسم اعظم دی. که د الله جل شانه کوم نومونه درته یاد قرآن کریم کې دې سر ته لیکلي اسماء حسنا، دغه نومونو نه څه نومونه ووایه او د الله حمد و ثنا ادا کړه، د هغې نه پس درود شریف ووایه او الله ته لاس اوچت کړه په توجه سره. یا الله دا ما چې کوم عبادت وکړو دا مات ګوډ او دا ټوټه پوټه عمل که په دې کې ما نه څه سهوه شوي، څه خطا شوي، څه غلطي شوي، اله العالمین ته هغه ماته معاف کړي او اله العالمین زما دا لږ غونته کې عمل دا په ریا سره چرته برباد مکي. دا ټوټه پوټه عمل مې په خپل دربار کې څه کې قبول کړي. یا الله زه تا نه ستا د پاکو اسماو په خاطر سوال کوم، یا الله زه تا نه ستا د فضل سوال کوم، صحیح شوله که نه؟ او یا الله زه تا نه په اسم اعظم سره دعا کوم چې ته زما له دعا څه که قبوله که. یا الله زما د عبادت د دې لایق نه دی چې زه دا تا ته وسیله کړم، صحیح ده؟ دا عاجزي ده. ښه دې ته سوچ کوه. خو اله العالمین ما سره د فضل معامله وکړه، ما سره د کرم معامله وکړه او الله زه به هغه سجده تا ته نه لګوم د کومې سجدې چې ته لایق یې. زما دا سجده به ډېره کمزوري، خو دا کمزوري سجده که زه غیر الله ته ولګوم، ستا نه علاوه بل چا ته ولګوم نو الله ته مې پرې رانیسي. نو چې ته مې پرې رانیسي نو دا کمزوري سجده مې په خپل دربار کې قبوله کړي او الله څومره ګناهونه چې مې دي هغه ګناهونه مې معاف کراته او د دنیا او د آخرت د عافیت او د خیر زندگی مې نصیب کو. الله ته وجاړه په دعا کې. حدیث کې راځي چې جړه نه درځي، د جړه انداز جوړ که وجاړه، په قص وجاړه الله ته، ځکه دا عاجزي الله ته ډېره خوښه ده. او د ټول امت دپاره د خپلو مشکلاتو د تکلیفونو دپاره دعا وکړه، الله نه د الله د فضل سوال وکړه، انتهایی په